السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وی او دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوښار کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې د واده زلمې د واده په شپه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره کتل شوی و چې بیا د هغه لاش د واده نه درې څلور ورځې بعد میلو شو. دوستانو په لاش باندې ډېرې زیاتې لوبې شوې وې، لاش باندې ډېرې زیاتې بېدردۍ سره کتل کړی و او بیا د هغه په لاش باندې ځناورو ډېرې زیاتې لوبې کړې وې، ځناورو پرې خپلې پنجې راښ کړې وې. اخر د ابراهیم ګناه څه وه چې د واده په شپه باندې قتل کولو. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. نوښار کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې د واده زلمې د واده په شپه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوی و. چې کله د واده زلمې د واده په شپه باندې قتل شو او د هغه لاش د څلور ورځې بعد میلو شو، نو دوستانو مور او پلار یې په چغو چغو باندې جاري وایي زموږ زوی اخر داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې زموږ زوی سره یې دومره ظلم وکړو چې زموږ زوی اول ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو او بیا د هغه لاش ځناورو ته وغورځو چې ځناورو د هغه په لاش باندې نمونې لوبې کړې وې. دوستانو اخر د ابراهیم ګناه څه وه، پولیسو د دې باره کې تفتیش شروع کړی دی. پولیس وایي ډېر ژر به د ابراهیم قاتلان ګرفتار کړی شي. الله تعالی دې ابراهیم ته مغفرت نصیب کړي او هغه قاتلانو ته د ښه بدترینه سزا میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.